السلام علیکم ملګرو. شیر افضل مروت چې د عمران خان باره کې کم پریس کانفرنس کړو، په کم پریس کانفرنس کې چې شیر افضل مروت ویلو چې ما عمران خان سره ملاقات وکړو او عمران خان په دې جج باندې د سپریم کورټ چې کم جسټس قاضي فیض عیسی د پاغه باندې عدم اعتماد کړی دی، دا غي حواله سره اوس شیر افضل مروت بل یو پریس کانفرنس کړی دی چې دا خپل زړې خبرې نه شاته شوی دی، پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو. بل د عمران خان چې کم آرټیکل په د امریکای په جریده کې د اکانومست کې چې کم آرټیکل چاپ شو دا غي حواله سره هم سنوي اپډیټس دي چې پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. یو څور ورځې مخکې شیر افضل مروت عمران خان سره ملاقات وکړو. عمران خان سره ملاقات نه پس چې هغه بهر راووتو یو خپل پریس کانفرنس وکړو چې په هغه پریس کانفرنس کې شیر افضل مروت وی چې د عمران خان د سپریم کورټ چې کوم جج دی قاضي فیض عیسی پاغه باندې اعتماد نشته او دغه جج چې کوم دی زمونږ د پارټۍ چې څومره هم فیصلې دي دغه جج زمونږ خلاف فیصلې ورکوي، چونکې مونږ په حق یو خو بیا هم دغه جج زمونږ خلاف دی او دا جج زمونږ سخت خلاف دی او دا د مسلم لیگ نون سره یو ځای دی او د پی ټی آی سخت خلاف دی. زمونږ کسان لوي مطلب عدالت د طرف هیڅ قسم ریلیف نه ملاویږي دغه جج په وجه باندې او دای هم ویلو چې الیکشن کمیشن څومره هم کاغذات نامزدګي نامنظور کړیو د پی ټی آی نو هغه کې هم د جج لاس دی. دا شیر افضل مروت په خپل پریس کانفرنس کې ویلو جی خو پرون یو بل پریس کانفرنس شیر افضل مروت کو هغه د دې خبرو تردید کو چې څومره هم خبره ما په جوړ پریس کانفرنس کې کړې وي هغه واپس اخلم. وجه څه خولې د وجه دا خولې د چې د عمران خان څومره هم د جیل نه خبر راځي د عمران خان څخه پیغامي یا د عدالت ریلیټډ یا د عوام ریلیټډ یا د پی ټی آی سپورټران ریلیټډ یا زموږ د پارټۍ ریلیټډ نو به صرف یو سړی بهر راوړي جی د عمران خان خبرې به صرف یو سړی بهر راوړي هغه نوم دی بیرستر ګوهر علي خان کم چې د عمران خان په ځای اوس د پارټۍ چیرمن هم عمران خان ټاکلی و جی. نو صرف دغه سړی به د پارټۍ حواله سره یا نور هم څومره هم د پی ټی آی خبرې وي یا د عمران خان پیغام یا څه هم وي نو صرف دغه یو سړی به د عمران خان خبره بهر راوړي. دې نه علاوه چې څومره هم یو کس خبره کوي چې عمران خان دا ویلي یا عمران خان دا ویلي نه به فیک نیوز وي ابه اسې پروپاګاندا وي، صرف دغه یو سړی به اتنټیک نیوز راوځي، صرف دغه سړی چې کوم دی به اتنټیک خبر د عمران خان د جیل نه بهر راوړي جی. بیرستر ګوهر علي خان دې خبرې د پاره ټاکل دی جی. اور شیر افضل مروت په دغه پریس کانفرنس کې دا هم وی چې مطلب هغه خبرو نه زدا نیم چې ما خبر غلطی کړی یا مې دروغ کړی دي، خو نن نه پس چې څومره هم خبرونه راځي اب بیرستر ګوهر علي خان د پی ټی آی حواله سره د پی ټی آی کارکونانو حواله سره څومره هم په عمران خان کیسز دي دغه حواله سره صرف دغه یو سړی به د عمران خان خبر بهر راوړي جی. دا پرون پریس کانفرنس شوی دی. بیرستر ګوهر علي خان د عمران خان پیغاماتو د پاره وټاکلی شو جی. اوس پر راشو د امریکای په اکانومست جریده چې کومه د پاغه باندې خبرو کو چې کومه جریده کم جریده کې د عمران خان آرټیکل پبلش شو او هغه په لکونو خلکو کتلې دی، په لکونو خلکو شیر کړی دی او په میلیونز په تقریبا 3 ورځو کې میلیون خلکو هغه آرټیکل وکړو او په ټوله دنیا کې را صرف پاکستان کې نه دغه آرټیکل چې کوم دی انګلیش کې لیکل کوي جی، انګلیش آرټیکل جی. نو انګلیش آرټیکل مطلب دا چې دومره ډیر ویوز پاغرا او خدا ټول اوماغه یورپین کنټری یا څومره هم فارن کنټریز دي هغه خلکو صحافیانو کتلې دي او د هغه کنټری صحافیان چې کوم دی د خپل ملک نه هم دا سوالات شروع کړي د خپل لیډرانو چې پاکستان کې ولې فیر الیکشن نه کیږي د عمران خان حواله سره غي کوېسچن ریس کړی دي جی. نو دغه جریدې سره آرټیکل پبلش کولو نه پس دغه جریدې چې کله آرټیکل پبلش کوي نه پس د مسلم لیگ نون چې څومره هم دي د عمران خان مخالفین چې څومره هم دي هغه یو سخت ټینشن ایستل دي چې سړی جیل نه آرټیکل پبلش کوي د جیل نه د آرټیکل د امریکای جریدې له اورسېدو څنګه بیا دومره خلکو وکړو څنګه دا د عمران خان په دغه جریده کې دا جریده ور سره هم وایرل شو، دغه ویب سټ دغه اخبار دغه هر څه چې کوم دي صرف د عمران خان آرټیکل سره وایرل شو. هغه دومره خياران نشي درې ورځې پس ما آرټیکل دوباره ریټویټ کو جی او ریټویټ کې دو سره په 3 غنټو کې دغه آرټیکل 6 لک کسانو کتو جی. نو دغه یغه پیج دغه یغه اکاونټ چې کوم صرف د عمران خان دغه آرټیکل سره ډیر زیات وایرل شو جی. نو په دې ویډیو کې د اپډیټس ډیر زیات مننه جی. والسلام.